کله اقتدار لاس ته ورسېدو بیا یې زمونږ تپوس نه کولو زمونږ د نسیم استاد د مانت استاد حاجي صاحب دا ټولې ګیلې سر په سترګو باندې قبولوو او مونږ اوس دا اعلان کړی دی په دې علاقه کې چې مونږ دا اختیار دې پورې چاله نه ورکوو مونږ دا اختیار خپل لاس کې په خپله کېږدو او په خپله دې خلکو له کار کول غواړو ځکه 15 کاله تېر جمشید میا چې کوم دلته مشران جوړ کړي وو چې کله بیا موقع راغله وګرځېدما هغې مشرانو بیا مونږ په دې علاقه کې نه پرېښودو سیاست رنګ یې بدل کړی پرویز خان ما عمر ته دا ډیوټي راکړه چې زما ټول ملګرو ته لاړ شه ټولو سره کښېنه چې زه کار کولو والا سړی یم زه د علاقې خدمت کولو والا سړی یم داسې غلط پراپیګنډه کېږي لګیا ده نو ځکه مونږ راغلو دې ملګرو سره کېناستو دیو دې الله عزت وکړي دیو مونږ ځان سره کېنولو مونږ کوشش به کوو چې د دیو دا ګیلې انده لپاره نه وي نظیم استاد مونږ د جومات خبره کړې د الله نه کول خبره یې کړې په نوکرۍ نه دی راغلی په جومات باندې راغلی جومات کار لپاره راغلی جناب اسحاق خان خطاب صاحب جناب پرویز خطاب صاحب دلته خلک ورپسې دا خبرې کوي چې تا لیسو ومنل زه ته د په دې سټېج ویم چې جومات یې منلی مونږه مدرسه ومنلې ده ولا د الله نه کور کار وله منلی ذاتي کار ونه دی منلی غلطه پروپیګنډه نه دی ورکول پکار مرګو عمر د پټ سړي زوی نه دی عمر د جمشید میا زوی و جمشید میا د علاقې کې اووه اته کاله خیمه نه کړې ده دا ګلې لارې پخې کړي دي سټریټ لایټ یې لګولي دي په جنازګاو باندې پیسې لګولي دي ټلیفون یې هغه کینټ کې به ناست و د خلکو تړو مسلې به یې حل کولې دا داسې اسانې خبرې چې سړی مړ شو د خاورو لاندې شو نو مونږ نه هېر شو پرویز خان نن ولې عمر سره ولاړ دی مونږ د عمر نه څه فایده نه راځي مونږ د خو هغې نه څه کور ته مدد نه راځي خو دا د عزت او د پښتو غیرت خبره ده جمشید میا زما پلار سره 40 کاله نه یو ځای سیاست کړی په دې علاقه کې خدمات یې کړي وو چې کله هغه وفات شو نو پرویز خان د هغه زوی را مخکې کړو چې هغه زوی را مخکې کړو نو دلته کې نور خلک اوچت شو وایي مونږ یې د جمشید میا زوی نه منو پرویز خان ویل چې د جمشید میا زوی څوک نه مني زه هغه نه منم هغه ته به ووایم کومه زما چې دلته کوم کارونه کړي دي هغه میا صاحب کړي دي پرویز خټک کړي دي مګر زه تاسو صفا خبرې کول غواړم چونکې تاسو ټول ما دومره نه پېژنئ زما زیات تعلق دی زړیال کې چې ما کارونه کول اوس نو ما خلکو سره رابطه ده مونږ چې کله سیاست کوو مونږ ورورولي کوو مونږ دلته خلکو ته هسې ټوپۍ نه اچوو مونږ دلته خلک د صدارت نه ورکوو مونږ هر چا ته عزت ورکول غواړو هغې وجه ده هغې وجه دا ده چې دا کلي دا مالتونه ډېر لوی شوي دي دا د یو کس کار نه دی چې دا ټول علاقه کابو کړي د هر خاندان خپل عزت دی د هر ټبر خپل عزت دی د هر کور خپل عزت دی چې هر چا ته سړی قدر عزت ورکړي نو بیا کار اساني نن پاکستان تحریک انصاف حکومت کی رہے عمر کو زبری پارٹی نہ نرے والا سب جمعیت نہ نرے والا پیپل نہ نرے والا نون نہ نرے حکومت ای پارٹی نہ والا عمر جو پاشی دے علاقے تکار روڑی دے علاقے کی ترقی مسئلہ گئی دلتا ایم پی والم گردی باغ کیمپین کے ووٹ غواړي د هغو حق ته الیکشن ته ولاړ دي هغه هم ووټ غواړي اختیار ولي اگر دي هغه هم حق ته هغې ووټ غواړي خو دا ووټ په سوچ ورکول پکار دی په شعور ورکول پکار دی په دې نه دی ورکول پکار چې زه په سټېج ودرېږم او پرویز خان پسې بد ویم او پاټۍ پسې بد ویم او سپکې ویم او بیا دا ویم چې زه به جګړه وکړم او زه تکړه یم او زه بدبودا یم او زه به تا ته چل کوم مونږ خو دا ویو چې مونږ جګړې نه راځي مونږ خو دا ویو چې مونږ ټوپک نه یېرېږو مونږ خو دا ویو چې څوک رامنې اواز اوچتو کړي مونږ لاره بدله کړو ځکه مونږ دشمنو ته نه یو راغلي مونږ روغو ته راغلي د علاقې ترقۍ دپاره راغلي د علاقې خدمت دپاره راغلي ولې د ایم پي والا مخکې حکومت نه یې تېر کړی 2008 نه 2013 پورې د ایم پي حکومت و تاسو ټول نه هغه وخت تېر دی چې کله به دماکې کېدې هر جمعې په ورځ به دماکه کېده د دې سپېرو په حکومت کې نوښار په سیلاب کې ډوب شوی په 2010 کې ټول نوښار ډوب شوی ایم پي والو حکومت و جوړه کړې به یې وله ډانګه که نه نن چې مونږ پسې وایي چې 200 عربه دي ووایي 200 عربه خو چا خوب کې نه کتلي 200 عربه یې ووایي زه دې ته کله کله حیران شم دوی به سینده دیوال جوړ کړی و که نه د ایم پي حکومت کړی به یې دا کار که نه
باغی ٹائم کار نه کولو نن وایي چې ایم پي وایي چې موږ به تاسو بچ کړو تاسو چې کوم حکومت 15 کاله تېر کړو هغې نه پس پوره ضلع خپله 400 ایم بېللې وه دلته کې ولې راځي موږ دوکه کوي نن موږ په ترقۍ روان یو نن پاکستان تحریک انصاف صحت کارډ راویستی دی نن هر چا ته 10 لک روپو علاج کېږي نو دا غټه خبره نه ده نن که خدای مکه غریب شي څوک زړه بیماري ګردو بیماري انسان دی الله پاک په انسان باندې امتحان تېروي په مختلف شکلونو کې دغه پاکستان تحریک انصاف نن صحت کارډ هغې له راویستو نن غریب مالدار ټول ته نن علاج ملاویږي نن موږ په ترقۍ روان یو دې نه مخکې ریپي د مسلم نون حکومت تېر شوی دی هغو هغې وخت کې څه کړي تاسو ماته دا هغې جواب راکوئ د ایم پي حکومت کې به ټیکې خرڅېدې نوکرۍ به خرڅېدل کارونه ټول 2 نمبر کېدل عام ایم پي سره به لس پولیس والا ګرځېدل زمونږ مې افتخار د پبو د ټول صوبې مشر و د ایم پي مشر و قسم دی چا به پیدا کول هم نه شو 3 به د پولیس ګاډي مخکې وو 3 به د شاته دا خو ډېرې وحل شي په حکومتونو کې داسې هغو بیا ځان بل اسمان ته ځان ګړي او بل دا نوم والا چې دلته ګرځي دې به دلته کې کم کار وکړي د دوی د پارټۍ منشور نشته ما ته یو خبرې جواب راکوي چې پاکستان پیپلز پارټي یو منشور دی روټي کپڑا مکان بیا د مسلمانین خپل یو منشور دی بیا د جمعیت اسلام خپل منشور دی بیا د شیرپاو خان خپل منشور دی نن 15 منشور 15 سوچه یو سړي ته راغلي دي موږ ټول یو ځای شو پی ډي ایم په شکل کې موږ روان دپاره راوت قسم دی دا روان دپاره نه راوتي دا صرف خپل غلا دپاره راوتي دي چې ځان غږي او که موږ باندې څوک غلا انتظام لګوي زما پلار اوس 40 کاله نه حکومت کې دی کم دی چا پې کیس کړی دی کم دی عدالت ته پلار مې لاړ دی چېرته موږ باندې د پیسو انظام شوی دی خبره دا ده ملګرو چې ووټ په شعور او په عقل ورکول پکار دی زه خو دا نه یم چې زه تکړه یم زه خو ویم چې زه نالایق یم زه خو ویم عمر نوی هلک دی روز به محنت کوي ځان به قابلوي خو زما او شاته یو سړی ولاړ دی د عمر او زما او شاته سړی پرویز خټک دی سړی دلیله هغه د علاقې ترقي ده هغه د نوشهرہ قاضي هسپتال نن جوړ شوی دی جمشید بیا چې کله منسټر نو جوړ شوی 2013 نه مخکې ولې دا نوشهرہ کلاں ټوله کچه نه وه دا روډونه چېرته جوړ شوي وو دوی نن په سټېج ودرېږي نیا صاحب پسې پرویز خان پسې بیان کوي وایي پرویز خاني ختمو د علاقې نه تحریک انصاف ختمو وایي دوی څه کار کړی دی زه دې تپوس کوم زه ورته وایم چې دوی څه کړي دي چې په کوم روډ راځي دا پرویز خټک کړی دی کوم سټریټ لایټ ګورې دا جمشید میا کړی دی کوم جنازګاه ته روان دی دا جمشید میا کړی دی سیند بند جمشید میا کړی دا ټول کارونه موږ کړي دي دا څه احسان نه دی دا تاسو ووټ ورکړی دی پرویز خان له پرویز خان چې نن عمران خان پسې په اسمبلۍ کې 2 نمبر جوړ شوی اسمان نه خو نه دی راغلی او تاسو خلکو له ووټ ورکړو تاسو خلکو هغه له عزت ورکړی تاسو په عزت باندې نن کوم مقام ته رسېدلی نن چې پرویز خټک ستاسو حلقې ته راغلی دی د 2 کالو کې صرف اندازه وکړئ د 2 کالو کې صرف فرق وکړئ چې علاقه په ترقۍ شوه موږ خو 40 کاله نه ووټ غواړو ما پلار د زړې حلقې نه خدای په حکم باندې 8 پیرې پاس شوی دی بیا قومي اسمبلۍ نه مې وښی او ډاکټر عمران پلار مې 3 پیرې بیا پاس شوي دي موږ 40 کاله نه ووټ ولې ووټ غواړو ولې خلک بیا ووټ راکوي ووټ یو ځل غوښتل اساني نه دا دوباره ووټ غوښتل ډېر ګران کار دی دا دلته ناظمان پاس شوي دوباره دې ووټو غواړي که نه دوباره دې راشي دې خلکو ته دا دومره اسانې خبرې نه دي هغه سړی دي چې چا کار کړی نن موږ ستاسو قومي حلقې ته راغلي یو دې دپاره راغلي یو چې را روان پیرې به پرویز خټک بیا دې قومي نه الیکشن کوي دوباره به الیکشن ته ودرېږي وزیر اعظم د نوشهرہ کلاں مین مسلو ته دا مخالف موږ پسې بیان کوي دا نه وایي چې زه به کوم څه نوشهرہ کلاں کې 2 غټې مسلې دي
یو مسئلہ رہا دا گیس دا پریشر مسئلہ رہا کہ کم کورونوں کے گیس پریشر ناراضی اگے دا پارا نن پر روڈ مانے گیس گڑ گڑ پائپ لائنوں جو لکی گی لگیا دی دارا 15-20 کوڑوں پروجیکٹ دارا پرویز خان منظور کرے دا گڑ پیپ چوا چاہی نو دیتا وقتا پریشر مسئلہ حل چی تو بیا ہم نہ حل کی گی ذکر چی دلتے کی زڑے بادیانے ہوئے اگر لگی ہوئی بیا وقت سر انچائی پائپ راگلے ہو بیا بادیانے زیادہ شوئے وماغ انچائی پائپ مخی لار دے آگے کی ہم گیس پریشر مسئلہ دا دیرا پارا منگا گیس حکومت سره خبره کړې ده چې دلته کې موږ سروې وکړي او مختلف ګلو کې د واړه پیپونه موږ بدل کړو او دې په ځای غټ پیپونه واچو او په مین روډ باندې غټ پیپ واچولی شي هله به د دې علاقې مسله حل کېږي دا مخالف باندې هوایي خبرې نه دي دا هغه خبرې چې کوم موږ پروګرام دی او کار پرې روان دی دویمه خبره د نوشهره کلاں ستاسو د علاقې صفایي غټه مسله ده چونکې کورونه خو الله ټول ښه ساته کورونه ټولو ښه جوړ کړي دي صفائی حکومت میں انظام رڑائی کہ ٹی ایم اے بیکارا حکومت بیکارا مونگا منو ٹی ایم اے بیکار ہے مونگا منو چی حکومت پر صفائی کے بیکار ہے وہ مونگا داؤں ہوئے ہو جرا کور ستارے ہو نا گلیں ستارے کور کے گن نہ گزارے راشے گلے کے بنالے کے راشے ہوئے بیارے کور بار بندالے کی وہ بے شکر حکومت کار دے وہ پل آگاہیم پکار دا پل سوچم پکار دے جرا بار گلیں سمارا کور گلے را وہ بہرحال ٹی ایم اے والا صفائی نہ کئی راشی ٹی ایم اے والا دو درے کسانی ڈراموں کی مونگا بے زور واچو جو ورشا لگا شابا سڑی فون کرو صفائیوں کا اگر ابراشی دلتا زنگا مرگینے تو ادری کی دو درے کسان سارنا دو گھنٹے کارو کی بیاو تک دینا پارا پرویز خطاب سوچو کو مونگا سوچو کو جنہ ٹی ایم اے دا صفائی ختم شو نوشہرہ کلاں دا نالی کا صفا کو دینا پارا مونگا وزیر اعظم نا پرویز خطاب 50 کروڑ روپئی نوشہرہ کلاں تا منظوری جاگی کے بڑا نالی گھٹی چی اور دا پورا سیوریج سسٹم دا نوشہرہ کلاں چی دا اوپا باروز دی علا وزن دا نوشہرہ کلاں صفائی سسٹم برابری گی دا دو گھٹے خبری دی کہ کم مانے پرویز خان کار روان کرے دے مگر نور دینے لگا بجلی ٹرانسفارمر شو پول شو دا وقت اثر اسم جمشید میا پر علاقہ کی 15 پیتا لگو لی دی پرویز خان لگو لی دی مونگ دا وقتاً فنڈ ملاوی گی ابھی جمعیہ ٹرانسفارمر ہم کو پول ہم کو لار ہم کو اسم کو گیس پیپ کل حکومت پر آلو مختلف قسم قانون پر علاقے کی کی مطلب میرا ویلو دار ہے کہ پرویز خان سر منگا ولاڑیو منگا ٹولو پتر کئی مانے ولاڑیو اور دویمہ خبر ہے جمشید جیسا ودریدل دا پختو دا دارا پختو غیرت دار امپی خوانتے پختو نہ رہا جب آواز کی ودری گی پختانا ہو منگا باچا خالی رہا گئی باچا خالی پکار دا تو پدے خبر ہو رسم نہ قسم لے ہوں گا اور تمہا تعلیم کھڑی دا زیاد تعلیم سے لیے دماغ قسم لے جو خواب اکسیج ودری گی باچا خانی راوالے یا وہی پختانا راوال یا خدایا پاک کار خبر ہوگی دا خدا ظالمانو کار بسا پختن ولی پکے لاستے تو پدے نہ کوئی قسم لے صرف کار پکار دے بل دے علاقہ کے دا نن پا اختیار ولی سر یو مولانا سے ابدے مالا بنون نرازی اللہ دی خساتی اگر پا اسلام مانی ووٹ باڑی احران شمزو کرا کہ پا اسلام مانی ووٹ دیگران کار دے زکا چی کم خم مسلمان دے واللہ رب العالمین تا پترا نور کو جی کم اعمال دے انسان یہ اللہ تا پترا پا اسلام مانی مونگا ووٹ نگوارو مونگا ویرو چی جمشید میاں او دے پی ٹی اے ہر جماعت کے سورن لگو لے ہر جماعت کے پیسے لگو لے مونگا مسلمان آن نہیں دا ضروری ہے چکی نہ اساتے پر تو کوچر کے نتے پر تبدیلی شی زو پلا سے روزے تراڑا زو منسو ممر منسے صاحب زن تلاوت کو انگا شو نکو منگا کا ووٹ وارو منگا ووٹ پر میرٹ وارو منگا ووٹ پر ترقی وارو منگا دازت پری مرگری لگا نسیم استاد مرگری منگا ملاو شوی دی چکم دے علاقی دا ترقی دا پار روتی دو خبر را گوندو ما و تازو طولو دیر شکریہ دا کوم و یو تازو طول دا داغو کوما دا چونکہ 19 تاریخ مانے مہربانی ہو گئی دا جمشید میاں زوی سر غیرت ہو گئی اور پیو سلامانی روزے ووٹ پاچوئی تو عمر سمم نالے کشی یاد ساتے تو جو سمم نالے کشی مونگا بیام دا نور پاٹو نخیو دکا دے ٹیم یہ پی ٹی آئی پہ اقتدار کلا اور کرنونو دا عمران خان فیل شو مونگا بس سوک بچ گئی آیا دی پاکستان کے بل کا شرچ مونگا بچ گئی والدہ نواز شریف پر مونگا بچ گئی کہ چاہ دے ملک میں پیسے پیدا کرے کیس بیشو سپریم کورٹ میں پیسلے نکل اور کر کہ دا غیر لے تک دروں کی دی اگر نو تختیرو پاکستان باہر لاؤ
بینکی والا توندیا ولی مونږ ته پته نه راته دلته کې کم توره دلته والیا چې دوی به بیا ووایي الله دې افغان ته کامیابي ورکړي ځکه همدغه یو سړی دی چې زموږ ملک کې بېروزګاري ختمولی شي ګراني ختمولی شي نن ګراني دا بېشکه ګراني ده مونږ منو یار ګراني ده خو دا ګراني مونږ خو نه ده راوستی دا ګراني قرآن شریف کې څلوېښت کاله وزیر اعظم پاتې شوی مونږ ته به یې څه کړي نن به ګراني نه وه نن پاکستان بار عمران خان بار موږ ته په سود باندې پیسې بندې کړې دې د وجې باندې چې پاکستان خپل پوه باندې ودرېږي او دې ځینې سامان جوړ کړي او بهر موږ ته واستوي نن بېروزګاري هم ډېره زیاته ده دوی مخالف په سټېټ ودرېږي وایي چې زه ایم پي شم دا ټول به بدلي شي هلکه دا څه ګپ دی ته به کوم ځای بدلي کړې پلار کارخانه دی دا کوم ځای به بدلي کړې افسوس څوک نه لري پرویز خان غوښار د بېروزګارۍ لپاره کې اکنامک زون جوړ کړی پنځه شپږ کاله کې به کارخانې جوړې شي او مختلف خلک به هلته به روزګار شي دې نه علاوه که سرکاري نوکري راځي نه زما ته ضرورت دی نه عمر ته ضرورت دی او چې څه راځي خپل ملګرو له به کوو او کوشش به کوو چې څه زموږ وس یې به کېږي دلته یو دوه ټرانسفارمرې دي هغې اپګریډیشن لپاره انشاءالله زه اعلان کوم انشاءالله دې کې به زه پوره منډه وهم دا اپګریډیشن وشو ده زموږ استاد چې موږ ته جومات ویلی دی 30 لاکھ روپو د هغې مې اعلان کوو دې نه علاوه کم د الله پورې هغې له به کوشش کوو چې مکمل انشاءالله فنډ واچو او زه د دې خبرې تاسې کې امتحاني را کوم چې موږ ملګری په میدان نه پرېږدو موږ خپل د ملګري خپل د یارانو ټولو خیال ساتو ځکه نو ستاسو زموږ ټولو ترقي په یو ځای ده ډېره مهرباني